تقسیم په اعتبار د نسبت سره یا دوه ده. یوه قضیه حملیه ده، یوه شرطیه ده. که دا نسبت اتحاد لا اتحاد و دا حمل ده. حمل اتحاد ته وایي لکه زید قائم. که دا نسبت تعلق و دوه قضیو منځ کې تعلق لکه کل مکان چې طالعة فنا دا شرطیه ده. دا نسبت تعلقي یا اتصال تعلقي یا انفصال تعلقي یا سلب الاتصال یا سلب الانفصال. دا سلب ته تعلق وایي په اعتبار د مسلوب سره. سلب خو نه تعلق کنه. خو اتحاد دا حملیه ده. لا اتحاد ته حملیه وایي سالبې ته په اعتبار د مسلوب سره. ځکه مسلوب اتحاد وکنه داسې علاقه د تعلقي بیا تعلق ته اتصالي بیا دا متصله ده یا د لا اتصالي بیا دا سالبه متصله ده. دا هم یو تعلق ته په اعتبار د مسلوب سره. دا تقسیم قضیه کې په اعتبار د نسبت سره. یو تقسیم ده په قضیه کې په اعتبار د موضوع سره. موضوع په اعتبار چې واخلې بیا دا متعدد اقسام دي. یو قضیه شخصیه، یو قضیه طبیعه، یوه مهمله او قدمایه درې، یوه قضیه مقصوره څلور، یوه مهمله د متأخرینو پنځه. دا تفصیل بیا خو دا دوه نه طبیعه مهمله قدمایه نه دوه کوي، سلم یې دوه کوي. حاصل دا یوه قضیه شخصیه ده. که موضوع شخص معین و لکه زید قائم به دا موضوع شخص ده به دا قضیه شخصیه ده. که موضوع شخص نه و کلی و بیا به کلی خالی نه یا به نفس کلی موضوع بیا د انطباق الافراد. انطباق الافراد دا معنا چې افرادو ضمن کې به نه اخلي دغه کلی ته به ګورې کلی باندې به حکم کوي. بیا دا کلی چې ده چې دا نفس کلی موضوع بیا د دې نه چې په ضمن د افرادو کې بیا دا ته قضیه طبیعه وایي. دا دلته لکه مونږ داسې وایي چې انسان نه و انسان نه و ده نو دلته دا نوی حکم چې ده دا په طبیعت کلي ده. دا نفس طبیعت کلي چې ده د انسان دا نه و ده. داسې نه چې په ضمن د اشخاصو کې واخلي. دا قضیه طبیعه. ولې طبیعه ورته وایي چې که موضوع طبیعت کلي ده یو طبیعت ته بس. بعضې خلک دې کې تفصیل کوي چې دا طبیعت کلي څه ده. دا کې دوه اعتباره دي. یو طبیعت کلي مطلق شی، یو طبیعت کلي شی مطلق. مطلق کوم شی دا مطلق ټکی شي نه مخکې کا. مطلق کوم شی صرف شی. دا مطلق چې شي نه مخکې بیا په معنا د صرف سره. یعنی کله موضوع مطلق شی یعنی صرف طبیعتی خالی طبیعت بیا دا ته وایي مطلق شی. دې ته وایي قضیه مهمله قدمایه. مهمله قدمایه اهمال نه ده، اهمال ترک ته وایي. دلته ترک ته د هر اعتبار یو اعتبار نشته پکې خالی طبیعت ته بیا دا مهمله قدمایه. حاجی کله کله داسې وایي دې مثال به څنګه وي چې نفس طبیعتي موضوع مطلق شی نفس شی صرف شی یعنی صرف طبیعت باندې وکړو. لکه موږ وایو الانسان مجرد. انسان مجرد ده. انسان طبیعت مجرد ده. خالی طبیعت چې وایي کنه دا مجرد ده هیڅ اعتبار نشته پکې. بس هغه یو انسان طبیعت ده. دا په نفس طبیعت حکم ده چې مجرد ده صفا ده. هغه نفس طبیعت انسان ده هیڅ اعتبار نشته پکې. دا مطلق شی ده او دې ته مهمله قدمایه وایي. کله دا طبیعت سره دا په مرتبه د شی مطلق کې دا مطلق ته که شی نه وروسته که چې وروسته کې اطلاق بیا معنا عموم ده. شی مطلق چې هیڅ قید نه وي ورسره چې هیڅ قید نه وي خو عام یې که نه دې ته وایي طبیعت من حیث العموم والاطلاق. دې ته وایي شی مطلق. نو شی مطلق چې موضوع دا ته قضیه طبیعه وایي. لکه ته وایې الانسان نوع انسان نوع ده
انسان شی مطلق چې واخلي شی مطلق څه معنا هیڅ قید نه ورسره نه قید خاص نه قید عام چې خاص قید شي نه لري کې عام قید شي نه لري کې نو اطلاق شو خو عموم راغی خاص قید سره خو شی خاص ګرځي که نه خاص قید دا نه عام قید دا نه خاص قید لکه ناطق دا نه عام قید لکه حیوان دا نه خو قید سره شی خاص کېږي نو نه خاص قیدي نه عام قیدي قطع نظر خاص عام نه چې په ټولو صادقي بیا دې ته وایي شی مطلق شی من حیث العموم والاطلاق طبیعت موضوعي من حیث العموم په دې اعتبار چې دا عام واخلي عام څه معنا قطع نظر خاص عام نه چې عامي ځکه خاص قید سره شی خاص کېږي که عام قید لګیا بیا خاص کېږي که ته ناطق قید لګیا خو خاص شو که بیا حیوان قید لګیا خو خاص شو قطع نظر خاص هم نه په دې ټولو صادق ده حیوان که ناطق یې ورسره په آ صادق ده که نه یې ناطق په آ صادق ده که حیوان یې ورسره په آ صادق ده که حیوان نه یې په آ صادق ده څوک ماهیت دې ته شی مطلق وایي قطع نظر خاص عام نه عام ماهیت قطع نظر خاص نه چې ناطق ده قطع نظر عام نه چې حیوان ده عام ده قطع نظر خاص عام نه چې عامي چې په ټولو صادقي نو نفسیت نفس مایت اوس په ټولو صادق ده قطع نظر خاص هم نه په ټولو صادق ده که ته ناطق قید لګیا بیا خو یو باندې صادق ده که ته مثلا حیوان قید لګیا بیا په حیوان صادق ده په نورو نه ده صادق چې قطع نظر خاص هم راغلی اوس په ټولو صادق ده دا ته شی مطلق وایي نو که موضوع طبیعت کلی و یا طبیعت کلی به یا مطلق شی دا مطلق ټکی شي نه مخکې که نفس شی نفس شی بس هیڅ اعتبار نه یې ورسره بل بیا دا ته وایي قضیه محمله قدمایه لکه الانسانو نو الانسانو مجرد نفس ماهیت انسان مجرد ده هیڅ اعتبار نشته هر اعتبار نه ده مجرد پاک ده دا اوس محمله قدمایه ده یعنې دا متقدمین معتبره چې موضوع مطلق شی نفس شی نفس ماهیت مطلق شی نفس ماهیتی هیچ اعتبار نه لکه الانسان مجرد نفس ماهیت انسان مجرد ده هیڅ اعتبار نشته ورسره چې اعتبار لګیا ورسره بیا خو مجرد نشه که نه بیا خو قید ورسره راغی ایو شی مطلق ده شی مطلق چاته وایي طبیعت من حیث الاطلاق والعموم عموم څه معنا چې قطع نظر خاص عام نه عامي چې په ټولو صادق ځکه چې خاص قیدي بیا خاص که عام قیدي بیا خاص ځکه که خاص قیدي خو عام وته که عام قید لګیا خاص وته قطع نظر خاص عام نه عام په ټولو صادق لکه ته انسان نو انسان شی مطلق چې واخلې قطع نظر خاص عام نه چې په ټولو صادق انسان قطع نظر خاص نه چې پاکستانیان دي افغانستانیان دي عرب دي روم دي دا خاص خاص قیدونه انسان قطع نظر خاص نه چې پاکستان روم قطع نظر عام نه قطع نظر عام ته معنا چې په ټولو وي هغه ټول چې خاص مقابله کوي چې دا ټول وخت چې خاص نه وځي نو انسان قطع نظر خاص نه چې پاکستان قطع نظر عام نه هغه عام چې خاص ته نه وځي بیا چې دا ټول واخلي چې خاص خاص بیا نه نو قطع نظر خاص عام نه چې واخلي نوع دا نوع ده انسان نوع ده کنه کم انسان نوع ده قطع نظر خاص هم نه هغه انسان نوع ده چې په خاص هم صادق یا په عام هم صادق داسې نه چې خاصي پاکستان دغه نور نه وته داسې نه چې عامي چې خالي دا ټولو باندې وي دا خاص خاص تی وباسي نه دا نه ده انسان نوع هغه انسان نوع ده چې قطع نظر خاص هم په ټولو صادق وي بیا دې ته وایي انسان من حیث العموم والاطلاق دې ته وایي شی مطلق نو که موضوع مطلق شی و دا بیا محمله قدمایه که موضوع شی مطلق و دا قضیه طبیعه
اکه موضوع طبیعت کلی و په ضمن د افرادو کې لکه ته کل انسان حیوانون انسان چې حیوان ده په ضمن د افرادو کې د تاسو مونږ افرادو نو که طبیعت کلی موضوع په ضمن د افرادو کې بیا که کمیت د افرادو بیان سره مقدار چې کل دي که باز دي بیا دا محصوره ده اکه کمیت الافراد نو بیان بیا دا مهمله د متاخرینو ده که موضوع طبیعت کلی و په ضمن د افرادو کې لکه انسان حیوانون انسان چې حیوان ده هغه انسان ده چې په ضمن د افرادو کې ده چې طبیعت کلی موضوع ده په ضمن د افرادو کې اوس کله مقدار الافراد بیانې مقدار کل یا بعض کل انسان حیوانون بعض الانسان حیوانون مقدار بیانې کلن بعضا بیا دا محصوره ده محصوره حصر نه ده حصر دې ته وایي ضبط ته وایي دلته افرادو ضبط یې کړه چې کل دي که بعض دي په کل افراد حکم ده که په بعض حکم ده اکه کمیت الافراد نو بیان بیا مهمله د متاخرینو ده یعنی طبیعت کلی په ضمن د افرادو کې وي خو کمیت ته مقدار نه بیان چې کل دي که بعض خو نفس افراد دي بیا دا قضیه مهمله د متاخرینو لکه الانسان و حیوانون انسان چې په ضمن د افرادو کې واخلې قطع نظر دی نه چې کل دي که بعض دي خو افراد دي افرادی که بعضی افراد یا که کلی افرادی نو طبیعت په ضمن د افرادو کې بیا د بیان د کمیت نه چې کل دي که بعض دي خو نفس افراد دي دا مهمله د متاخرینو مهمله اهمال نه ده اهمال ترک ته وایي دلته ترک الحصر ده حصر نشته نه بعضو حصر ده نه کلو حصر ده دا مهمله د متاخرینو ده دا متن ته تو ګوره والموضوع إن كان شخصا موضوع كشخصه معين شخصه لك زيد كامل سميت الكلمة شخصية لك زي مسمى له شخصية سره ومخصوصة مخصوصة ورتوي شخصية ولا ورتوي لك حكم پر شخص تا مخصوصة ولا ورتوي لك موضوع خاص تا لك زيد وإن كان نفس الحقيقة فتبية لك موضوع نفس حقيقته فتبية دا تبكزية تبية نفس حقيقة من نفس مقابل الافراد ده که موضوع نفس حقیقت یعنی حقیقت موضوع افراد نه ورسره لکه ته وایې الانسان مجرد انسان مجرد ده دا مجرد حکم خو په نفس طبیعت ده افراد ضمن کې نه ده که نه چې افراد ضمن کې انسان واخلي بیا خو مجرد نه ده بیا خو تا ضمن کې ده ما ضمن کې ده بیا خو نه ده مجرد نه الانسان مجرد نفس انسان مجرد ده دا په حقیقت حکم ده دا په حقیقت حکم ده کوم حقیقت ده نفس حقیقت باندې حکم ده بیا د افرادونه افراد پکې نشته بیا دا قضیه طبیعه ده پر رای د متاخرینو طبیعه هم ده او اصل کې دی که دوه جوړېږي طبیعه جوړېږي او مهمله قدمایه جوړېږي خو دا نه پکې جوړېږي دا دواړو ته طبیعه وایي بس طبیعه څه معنا چې په حقیقت حکم بیا د افرادو نه افراد اعتبار نه بیا که مطلقې شی یا که شی مطلقې طبیعتون دا طبیعه ده طبیعه ولې ورته وایي لانه طبیعت من الطبع بس یو طبیعت ته کنه طبیعت باندې حکم ده بیا د افرادو نه نفس الحقیقت باندې حکم ده افراد نشته پکې بیا مطلقې شی ده خو طبیعت ته هغه شی مطلق ته خو طبیعت ته دا یې ده رایه ده او متاخرینو دا رایه ده چې دا دواړه یو دي وإن كان نفس الحقیقت اکه حکم په نفس حقیقت و نفس مقابل الافراد یعنی په افرادو نه و بیا دا نفس حقیقت مطلق شی هم طبیعتون اکه شی مطلق هم طبیعتون او بعضې داسې وایي چې نه که دا حقیقت مطلق شی بیا مهمله قدمایه اکه شی مطلق بیا قضیه طبیعه وإلا اکه نفس حقیقت باندې حکم نه بلکې حقیقت و فی ضمن الافراد لکه ته وایې کل انسان حیوان دا انسان باندې حکم ده خو په ضمن د افرادو کې چې واخلې تا ما ضمن کې بیا پسه حیوان ده فإن بین کمیت و افرادی که بیان شوی مقدار د افرادو کلن او بعضن
چې کل افراد دي که بعض فمحصورة بیا دا محصوره ده محصوره حصر نه ده دلته حصر الافراد ده حصر معنا بند افراد بند دي کلو کې بند دي یا بعضو کې کلیتون او جزئیتون یا محصوره کلیه ده که دا طبیعت په ځای باندې کل افرادو کې یا جزئیه ده که دا طبیعت په ځای باندې بعض افرادو کې وما بالبیان سورا کومې آلې باندې چې بیان د افرادو کېږي دې ته هر سور وایي لکه کل بعض دا سره بیان د افرادو کېږي کنه وما هغه آله به البیان چې دې سره بیان د افرادو کېږي چې کل دي که بعض دي سورا دا ته سور وایي سور البلد نه احاطه ده سور احاطې ته وایي نو دا سور ده دې سره احاطه د افرادو راځي کل یا بعض والا فمهملتون اکه کمیت د افرادو نه و بیان نفس طبیعت کلی باندې حکم په ضمن د افرادو کې نفس افراد نفس افراد چاته وایي افرادو ته وایي افراد چاته وایي که بعضې افراد دي که کلی افراد دي نو که حکم په نفس افرادو یعنی طبیعت کلی باندې حکم په ضمن د نفس افرادو کې نفس افراد 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 که بعضې افراد که کلی افراد فمهملتون دا مهمله د متاخرینو ده لکه ته وایې الانسان و حیوانون نفس انسان یعنی انسان په ضمن د افرادو کې چې واخلې مطلق افراد دا مهمله د متاخرینو ده اهمال نه ده ترک ته وایي دلته ترک تی سور ده ترک تی احاطة الافراد ده احاطه د افرادو نه ده شوې چې کل دي که بعض دي دا مهمله د متاخرینو ده وتلازم الجزئیه یو بل ټکی وکړه چې دا مهمله د متاخرینو نه ده دې تلازم د جزئیه سره جزئیه چاته وایي جزئیه خو مقصورې قسم ده چې حکم په بعضې افراد وي لکه ته وایې بعض الحیوان انسانو دا خو جزئیه وه چې په بعضې افرادو کې وي مقصوره جزئیه او مهمله د متاخرینو چاته وایي چې په طبیعت کلي په ضمن د افرادو کې چې کمیت الافراد نه بیان شوی نه کله نه بعض خو په طبیعتو کې مې خو په ضمن د مطلق افرادو کې دغه مهمله د متاخرینو جزئیه چې په بعضې افرادو کې وي دې کې تلازم ده تلازم چاته وایي هر یوې سره بله لازمه ده تلازم معنا جانبینو نه لزوم نو چې مهمله یي متاخرینو والا نو جزئیه به یي چې جزئیه یي بیا به مهمله یي دا ولې ځکه چې ګوره چې مهمله د متاخرینو یي بیا دې څه مطلب کېږي چې حکم په نفس افرادو ده نفس افراد خو افراد نو ته وایي نفس افراد باندې حکم ده یعنی طبیعت باندې حکم ده په ضمن د نفس افرادو کې نفس افراد څه معنا افراد افراد څه معنا که بعضې افراد که کلي افراد اوس چې مهمله صادقه شوه حکم په نفس افرادو وشو لکه ته ویل انسان و حیوانون مطلق افراد د انسان یعنی انسان چې په ضمن د مطلق افرادو کې واخلي دا حیوان ده نو چې مهمله صادقه شوه او جزئیه صادقه شوه ولې صادقه شوه ځکه چې مهمله صادقه شوه دې دا معنی ده چې حکم په نفس افرادو وشو نفس افرادو معنا افراد 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 دي که بعضې افراد که کلي افراد که بعضې افراد هم افراد که کل افراد هم افراد نو مهمله د متاخرینو چې صادقه شي خو په نفس افرادو حکم شو چې په نفس افرادو حکم شو نو په بعضې افرادو حکم شو جزئیه ورسره راغله ولې په بعضې افرادو حکم شو ځکه مهمله د متاخرینو صادقه شوه نو په افرادو حکم شو افراد خو افراد دي که بعضې افراد که کلي افراد چې کلي بیا بعض دي پکې نو چې مهمله د متاخرینو راغله نو جزئیه راغله چې مهمله د متاخرینو راغله نو په افرادو حکم شو مطلق افراد چې په مطلق افرادو حکم وشو په افرادو وشو چې په افرادو وشو نو که بعضې هم افراد که کلي هم افراد چې کلي افراد دي نو کل کې بعض دي نو بیا په بعضې افرادو وشو نو چې مهمله د متاخرینو راغله نو په بعضې افرادو حکم راغله
نو جزیه راله نو ته چې وایې انسان او حیوانو نو دا ټیک ته بعض الانسان حیوانو چې جزیه یي بیا مهمله د متأخرینو ده ولې ځکه چې جزیه یي نو منه په بعضې افرادو حکم اوس مهمله د متأخرینو راله ځکه چې په بعضې افرادو حکم رالی خو په افرادو رالی ځکه بعضې افراد دي چې په افرادو رالی خو مهمله د متأخرینو راله په پوه نو مهمله د متأخرینو جزیه منځ کې تلازم ده څنګه بیا ووایه مهمله د متأخرینو چې راله نو حکم وشو په طبیعت په ذمه د مطلقې افرادو کې اوس یې وایه چې په مهمله د متأخرینو راله نو حکم په افرادو وشو یعنې طبیعت په ذمه د افرادو کې په مطلقې افرادو وشو چې په مطلقې افرادو وشو نو په افرادو وشو چې په افرادو وشو نو په بعضې افرادو وشو ځکه بعضې افراد دي چې په افرادو وشو نو په کلو وشو چې په کلو وشو بیا په بعضو وشو په پوهېږو ځکه بعضې افراد دي نو مهمله د متأخرینو چې راله نو په بعضو حکم وشو نو جزیه راله چې جزیه راله نو مهمله د متأخرینو راله ځکه جزیه چې راله نو په بعضې افرادو حکم چې په بعضې افرادو حکم وشو نو په افرادو وشو ځکه بعضې افراد دي چې په افرادو وشو خو مهمله د متأخرینو راله ځکه یې ویله والا فمهملة وتلازم الجزیة دې تلازم د جزیه سره ولا بد فی الموجبة من وجود الموضوع دا بله مسله تکي خالي دا وایي چې موجبه وایي قضیه موجبه متن ده بیا دلته وجود د موضوع په کار ده ځکه ایجاب وجود د موضوع غواړي ولې ایجاب ثبوت ته وایي محمول چې ته ثابته خو موجود ته به ثابته معدوم ته خو موجود نه ثابتېږي چونکې موجبه کې ثبوت د محمول الثبوت غواړي وجود د موضوع ثبوت غواړي وجود د موضوع ځکه ثبوت ته